السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وګورونکو امید لرم چې روغ جوړ او خوشاله وي. الله مو خوشاله لرم. نن زه ستاسو سره په دې ویډیو کې یو وظیفه شیر کوم او هغه وظیفه داسې ده چې انشاءالله ډېرو مسلمانانو وروڼو ته به چې دی هغه پیدا ورکړي او خوښه به م شي انشاءالله دا وظیفه، ځکه چې وظیفه داسې ده چې په دې کې زه ستاسو ته نن د معدې چې څومره د چا د معدې مسایل او د هغې بیمارۍ نو د هغې دپاره یو اسانه او مختصر وظیفه چې دی هغه درته ښیم او انشاءالله په دغه باندې موږ او تاسو عمل وکړو نو دا به موږ تاسو ته ډېره زیاته فایده درکړي، ځکه چې نن سبا څومره خوراکونه دي، کیمیکل خوراکونه دي، ګرم او مسالې او ګرم چې دی خوراکونه دي او مسالې دي، نو د دې د وجې نه د معدې تکلیف چې دی هغه ډېر زیات دی. هر چا ته چې دی کم از کم چې نور چا ته څه تکلیف یې وکړي د معدې مسله به ورته وي، خو نور ګولۍ خوري که نه د معدې ګولۍ به خوري. نو په ځای د دې چې موږ دغه ګولۍ خورو چې الټه موږ له نورو نقصانات راکوي، د دغه ګولو د دغه څیزونو د پیسو د دغه نقصان نه بچ شو، نو په دې وظیفه باندې به عمل وکړو انشاءالله دا به موږ تاسو ته ډېرې زیاته چې دی هغه پیدا راکړي. ٹھیک شو؟ نو اسانه وظیفه ده، مختصر وظیفه ده، ټایم هم درنه دومره نه اخلي او تاسو ته چې دی هغه پیدا به درکړي انشاءالله. زه په خپله کوم، ماته په خپله چې دی پیدا راکړې ده. لکه نن سبا دا کیمیکل خوړه سموسې موسې دا شیدونه دي، پکوړې دي، نو دا چې اکثر څوک یاره یې نشم خوړی معده مې سوځي، یاره نشم خوړی معده مې سوځي، معدو چې دی تکلیف په سر مې بوج دی، نو دا د سر بوج د معدې تکلیف د هر څه به ختم شي او انشاءالله د کوم مخکې دا شیدونه بالکل نشو خوړی. اوس الحمدلله خورم ځکه دغه وظیفه کوم او ماله پیدا راکړې ده. ٹھیک شو؟ نو تاسو به داسې کار وکړئ چې سهار په نهاره باندې او ماښام به دا وظیفه کوئ او مختصر 2-3 منټه ټایم چې دی دومره نقصان نه سړی بچ کړي، 2-3 منټه ټایم هېڅ نقصان چې دی چا نشي ورکولی او دا اسانه وظیفه ده. نو داسې کار به وکړئ چې سهار کله د مون نفس په نهاره باندې یو ګیلاس اوبه به راولئ او تاسو به په دې باندې یو ځل چې دی درود شریف ووایئ، کم چې درود ابراهیمي دی مونږ چې مونځ کې کم درود شریف ووایو دغه درود شریف ووایئ. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. دا درود شریف دی ووایئ نو بیا به 11 مرتبه 11 مرتبه چې دی بیا به سورت قدر ووایئ. سورت قدر په 13مه سپاره کې سورت قرآن به راولئ، هغه کې به یاد کړئ انا انزلناه فی لیلة القدر وما ادراک ما لیلة القدر لیلة القدر خیر من الف شهر تنزل الملائکة والروح فیها بإذن ربهم من كل امر سلام هي حتى مطلع الفجر. دا اسان سورت قرآن به چې راولئ هغه به وګورئ، قرآن کې دوی زیاده پیدا به درکړي، قرآن کې وایه او بیا به چې دی 11 پیرې درود شریف یا 3 ځل درود شریف ویلی شي، 11 پیرې ویلی شي. نورونه لا نور خبره بهتره خبره ده کله شي 3 ځل مخکې درود شریف، 3 ځل وروسته درود شریف، په منځ کې 11 مرتبه دغه سورت قدر دا به وي. په دې باندې به دا اوبه دم کې او دغه اوبه به وڅښي. نو انشاءالله که هفته نیمه تاسو دا عمل وکړو، جاري ساتئ، پیدا بل درکوي، خو هفته نیمه تاسو دا عمل وکړو انشاءالله تاسو ته به د دې چې دی پیدا او ثمره معلومه شي او بیا به ما ته دعاګانې وکړي چې او تا دا خبره چې دی صحیح کړې، ځکه ما یې پیدا راکړې ده نو انشاءالله تاسو له به هم پیدا درکوي. په یقین سره وایې د سحر مانځه نفس او د ماښام مانځه نفس دا وظیفه کوئ. سحر هم دغه رنګ یو ګیلاس اوبه باندې دا وظیفه ووایه او دغه اوبه وڅښه. ماښام مانځه نفس هم چې دی په یو ګیلاس اوبو باندې دا وظیفه وکړه، دغه صورت ووایه او په دغه طریقې سره او بیا وڅښه. هفته نیمه کې انشاءالله تاسو ته دومره پته ولګي چې ستاسو د معدې چې کوم سوزش دی او کوم سوځېږي معده او که د هغې د په سر بوج او کوم تکلیف وي هغه به چې دی ختم شي. یا بعضې ډېر کسان داسې یاره وایي زما هاضمه نه راځي، خوراک نشي کولی، بعضې خوراکونه نشي کولی، نو د دې سره به ستاسو معده چې دی کار هم شروع کړي، معده چې دی بهتره به هم شي او د هغې سره ستاسو هاضمه به هم چې دی هغه راځي. نو انشاءالله دا ویډیو چې دی ستاسو اورېدونکو کتونکو به خوښه شوي او دا مسله هر چا ته نو د دې د وجې نه چې کم ورور خور دا ویډیو ګوري او دا وظیفه خوښېږي نو دا چې دی ویډیو د مخکې د ځان سره شیر کوئ نورو کسانو له